افسوس یو توره ورځ ده زموږ د تاریخ د پاکستان د تاریخ چې د انصاف دغه په اردو کې وایي دجیاں اڑا دی گئی چې یو ملزم چا باندې الزام لګېدلی دی هغه په خپل یو جج باندې اعتراض وکړو چې یار دا جج چې دا زما خلاف دی او د هغه سره ثبوتونه هم شته په فیسبوک باندې هغه چې کوم جج دی د هغه زموږ د پارټۍ مشر عمران خان پسې د هغه پسې کومې خبرې کړي د هغه خلاف چې کوم هغه خپل سوشل میډیا یې چلوله دغه شانتې د هغه خپل کور والا چې د هغه په انټرویو پر فیسبوک راله پر سوشل میډیا راله هغې چې کومې خبرې وکړې هغې باوجود چې یو کس چې دی هغه خپل درخواست ورکړي چې زما په دې جج باندې اعتماد نشته زما خلاف دی زما دا کیس چې دا بل جج ته واړولی شي چې کوم دغه قانوني حق دی او هغه ونه منلی شي او فیصله چې کوم نن لا 3 ورځې 4 ورځې 5 ورځې مخکې خلکو باید دا فیصله به راځي مقه فیصله چې دا نن راله یعنی پری پلان چې هر څه روان دا زموږ دپاره ډېر د افسوس خبره ده زموږ پر ملک کې زه به د خپل اعلی عدلیه ته وایم چې مهرباني وکړئ د ملک سره د قوم سره انصاف وکړئ د راتلونکي وخت کې د قوم سره انصاف وکړئ دا ملک چې د بل طرف ته روان دی خدای مکه تبعی طرف ته روان دی او چې کوم حضرت علی قول دی چې د کفر نظام چلیدی شي خو د ناانصافۍ نظام نشي چلیدی نو که دغه شانتې ناانصافي رواني زموږ خدای مکه دا ملک چې دا به یو ډېر په مشکلاتو سره مخ شي زما د دې دغه لا دا نن چې کوم واقعات شوي په هغې باندې زموږ د پی ټي آی ورکرانو د پی ټي آی پارټۍ یو احتجاج روان دی ملکګیر احتجاج دی زموږ په 400 کې هم دی خو موږ د 9 مئی په شانتې د امپورټډ حکومت لا هغه موقع نه ورکوو هغه غلطۍ موږ نه دوراوو چې لکه موږ هغه ورځ بار احتجاج وکړو هغې کې د 2 کسان شامل شو او توړ پوړ شروع کو او هغه ټول الزام چې په پارټۍ راغی هغې د پارټۍ ورکر ته بیا یو مشکلات پیدا شو خاص طور په پنجاب کې چې کوم ظلم زیاتی وشو زنانو کومې بېعزتۍ وشوې د کورونو کومې بېعزتۍ وشوې نو موږ هغه نه غواړو چې یاره موږ هغه غلطۍ یو ځل بیا دوره وکړو موږ ښه پر امن احتجاج کوو دا زموږ حق دی موږ دا احتجاج به ریکارډ کوو چې یاره په دې ملک کې انصاف نه دی روان په دې ملک کې د قانون په دغه باندې دا ملک نه روان بلکې د ایجنسو په دغه باندې روان دی په خواهش باندې روان دی ادارې چې دي یو ادارې ته ګوري د هغې د طرفه چې کومه هغوی ته انسټرکشن راشي کوم هغوی ته هدایات راشي په هغې باندې هغوی عمل درآمد کوي د قانون پاسداري نشته په دې ملک کې امن نشته چې کوم د دغې خلکو کار دی چې هر د خلکو له امن ورکړي هغې چا سره غم نشته زموږ مشران را پاسېدلي چې کوم خلکو امن ورکولو کار دی هغه راګیا دي زمینداري کوي هغوی وایي چې موږ به پټۍ تاسو له سم کړو هغوی وایي موږ به تاسو له معدنیات راوباسو د هغوی دا کار نه دی هغوی کار دی د ملک امن ورکوي دا دماکې بندې کوي د ملک سره چې کوم زیاتې روان دي چې کوم بیروني خطرات دي د هغې مقابله وکړي خو دلته بدقسمتۍ دی چې کوم خلک په حکومت کې ناست دي هغه هم د هغې خلکو یو پیټوګان دي هغوی ته ګوري د هغوی په وجه حکومت ته راغلي دي او دا اوس یو بله تماشه نن هم واورېده چې یاره الیکشن چې دی زما په خیال الیکشن نه کیږي دا الیکشن دا چې کوم دوی وایي چې په نوې مردمشمارۍ باندې به کیږي ځکه هغوی ته پته را چې دا عوام چې دي دا ټول عوام دی وخت کې عمران خان پسې ولاړ دي د خلکو د ډله را عمران خان دغه څوک نشي وښکلی او دا زما ایمان دی انشاءالله تعالی که هر کله الیکشن وي که میاشت پس وي که 2 میاشتې پس وي په خپل ټایم وي که په خپل ټایم نه بې ټایمه وي انشاءالله تعالی دا قوم به ټول عمران خان سره ولاړي او ټول زما دا ایمان دی چې انشاءالله تعالی راتلونکي حکومت چې دی هغه به هم انشاءالله د عمران خان دې واقعات سره زموږ حوصلې نه پستېږي که څوک دا وایي چې یاره دوی ویرېدل دوی کمزوري شو دوی چې بار نشي راوتی موږ الحمدلله هر څه کولی شو
خو موږ د دې قوم د ښېګړې لپاره د دې ملک د ښېګړې لپاره زموږ د مشرانو چې کوم هدایات دي موږ ته چې یاره هر څه به کوئ خو پر امن احتجاج به کوئ نور هېڅ قسمه تشدد پکې ونه شي توړ پوړ پکې ونه شي خلکو ته نقصان ونه شي نو موږ د هغې د واسطې دا احتجاج چې دی پر امن کوو داسې پر امن احتجاج به انشاءالله تعالی زموږ په پوره ملک کې شروع دی او دا به انشاءالله هغې پورې شروع چې کله پورې انشاءالله تعالی زموږ مشر چې دی هغه د جیله رها کړي شوي ني جیلونه دا د سیاسي ورکر دپاره دا د هغه یو کوري جیل له سړی زموږ خاص طور پې دا سیاسي ورکر چې د جیل له یریږي نه خو دا هم ده چې دا جیلونه د دې لپاره نه چې د ملک سره د ملکو د ملک هغه چې کوم خلکو د ووټ ورکړي هغه خلکو سره زیاتی وشي او هغه په جیلونو کې واچي موږ د جیل نه یریږو خو دا چې په بېایمانۍ باندې په بېعزتۍ باندې په دوکې باندې او په ناانصافۍ باندې خلک جیلونو ته اچول چې دا ظلم دی او ظلم چې دی هغه انشاءالله تعالی د دې ورځې لږې دي انشاءالله تعالی موږ به حوصله نه بیلو او زموږ دا ایمان دی چې انشاءالله تعالی الله چې دی هغه حق سره چې کوم کسان ولاړي هغه به د هغوی ملګرتیا کوي ډېره مهرباني ډېره شکریه